وعن مروان الأصفر رضی اللہ عنہ قول، یہ حضرت مروان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت ابن عمر، اس ابن عمر سے موقت وانا خراحلته مستقبل القبلة، زه د خپل اوښه سورلی راحله سورلی تیل شي د قبلې طرف ته کینوله ښې کړله، ثم جلس یبول الیها، بیا ما هغې طرف ته ورکېناستو تر چې متیازو حاجات یې پوره کړلو. فقلت دا مروان صاحبي موتی لثياب عبدالرحمن، ای حضرت ابن عمر صاحب دا دی کنیت ابو عبدالرحمن، الیس قد نهی عن هذا دین خو ما نه رغلی تاسو داسې ولې کوئ؟ قال غل ټیک ته دا خبره، بل انما نهی عن ذلک، دین ما نه رغلی په دې د ذابن فی الفضاء، څه خالي ځای کې ناست وي لکه کوم بیابان وي مخې ته دیوال نه وي یا چې د وینه مخې ته، پیدا کنه بینک و بین القبلة شیء، که د تو د قبلې منځ کې داسې یو شی چې یسترک تو پټوي لکه دیوال درته مخې ته لکه موخه کېنوله فلا بأس، بیا پروا نه کوي. رواه ابو داود. خو دا د حضرت ابن عمر سے خپل مذهب د خپل رای ده، همداشته امام شفیع وغیره مذهب ده، هغوی یې څه که قبلې طرف ته مخې ته شای وي یا سړی ننه اماراتو کې ناست وي یا شي کې ناست وي، کوم تعمیرات څه دي یا دیوالونه میوالونه ولا ځای یا بتروم شولو ابدی شوله دیږي بیا پروا نه لري. خیمو مذهب دی که ابدی وي که جنګل وي که صحرا وي که بیابان وي، ټولو ځای کې قبلې طرف ته مخ شو کول مکروه دي. وعن انس رضی الله عنه قول كان النبي صلی الله علیه وسلم اذا خرج من الخلاء، پیغمبر الاسلام کله د حاجت نه فارغ شولو، روتلو د خلا نه منس فارغ بشلو، قول دا کلمې ویلې الحمد لله الذي اغا الله د پر شکر سنا ده، اذهب عني الاذى، سمانی تکلیف ولا شای لري کلو، الموزی سره لوندې لیکل از ده تکلیف ورکوونکه شای ده، وعافانی او مت عافیت رو کو سلامتی را رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال لما قدم وفد الجن على النبي صلی الله علیه وسلم، ابن مسعود سے فرمایي چې کله پیغمبر سمته د جنات ولا وفد جاموت غوندې راغلی و څوټلګی و، قال هغو پیغمبر علیه السلام تیل سی یا رسول الله انها امتک، خپل امت دي خبرې نه منع که ان یستنجو بعزم، سرډوکي سره استنجا مه کوي، او روستن یې د پچې شولې او حمم یسکوراټې مراټې شولې، فإن الله جعل لنا فيها رزقا، څه الله رب العزت مو دپاره په دغو شیانو کې رزق ګرځولی ده. فنهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ذلك، چې پیغمبر لسم بیا دې خبرې نه مو منع کړو چې دا کارونه مه کوئ. رواه ابو داود. دې کې څه واجه چې دغو هډوکو باندې خدای پاک ورته دوباره غوښه رشنې کوي روزي په نه هغه د خوري، یا دا مقصد یې دا څه هغه د بینوي څه وینې کې هغه سره بیا خدای پاک دوی ته خوراک ورپره کوي، ځنه د شیان دي په وین باندې مړېږي، ځنه په خواړه نه د مړېږي، همداسې د پچې شولې یا کوم غوښایي مشې شوي خورو ولا پرشنې شوي، دي کې دو ځناورو دپاره خوراک ته، نو ځکه دې ته به نه نږدې کېږي. همداسې نور شیان دی ورسره به استنجا نه کوي. باب السواک، دا باب د په بیان دی مسواک کولی کې، ساک یسوک سوکن معنا د مسواک کول. مسواک کول د ښځو دپاره سنت طریقه ده، د نرونو دپاره سنت طریقه ده. ښځو دپاره تور پسته مسواک ښه دي، هغه سره بیا وری نه کېږي، او نرونو دپاره خاصې به سر رقم استعمالول شي. بل مسواک دپاره دا مسله ده څه دي د ګوتې برابر به لږ شي، ډبال وي، ډېر نری به نه وي، او اوږدوالي کې وشي و الوي شي، بیا که هغه نه بعد کمیږي وروره کمایي که نه نو بیا پروا نه لري کټ کوي. مسواک خو دغه غاټه پیدا ده سم بلغم ختموي، صحیح ده، سینه صفه کوي، مړی هضم کوي، هغه نه علاوه غاښونه ولوري عظمتوي، غاښونه سپینوي، زیړوالی ختموي، نظیر تیزوي، حافظه ذهن تیزوي، ژبه خوله دا شی صفوي. بیا دا مسواک د عراق ونیوله ډېر افضل ده، بیا زیتون وله د وي، زیتون ونیوله استعمالول شي، همداسې عام کچو کې استعمالوي هغه بیا بېله خبره ده. یوه دا پیدا ورکړي هم د سړي ته اخر وخت کې کلمات شهادت خدای نصیبوي، خو که بیا دا د شی ته شی نه و که نه مسواک، نو بیا دا کومه شهادت ګوتې ده دا استعمالولی شي، اونګلي شهادت کې اونګلي ده، کومه خوځول څه شي چې ورته غوسېږي. که بیا داسې وي څه ښځه د دوی چېرې زه مسواک وغیره نشم استعمالولی، هغې دپاره نختر ژوبله شوله یا دا نورې کوم چینګم دي ژوبلې شولې، د هغو دپاره قیم مقام دي، دې سره څه کېږي غاښونه صفایي کېږي څه ژوي. ښه د مسواک ول همدا مسله شه. بل که سړی زه ټوټ پیسټ استعمالول غواړم، ټوټ پیسټ سره څه کېږي نه دا صحیح ده، څه پروا نه لري،
دې سره صفایي خوږیږي خو د مسواک ولا سنت طریقه نه ادا کیږي. الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام فرمائی لولا نشق على امتی کموت امت بنی دا خطرانه وسه مشقت کې به فریوزي لامرتهم بتاخير العشاء يوم بداوا مسخوتان دی نا وخت حکم به مر کول مسخوتان مز نا وخت کوي خو کېدای شي د سره بدو ته مشکلات شي خوب کې به چوک بونه پود شي وبالسواک عند كل صلاه او د هر منځ ټیم کې د مسواک ولا حکم مر کړه دا متفقون اندام به ور کول وته د فرض ولی خدشه ته مو نه کړلو. شوافی حضرات په نسبت هر المنځ ټیم کې مسواک کول شي صحیح ده هغه ځکه هر المنځ ټیم کې کوي مو په نس دا مقصد د سګوره دا شاید صفائی ولا دا او صفائی ستري ځکیږي دا په داسه سره کیږي نه ځکه د دې ولا استعمال په کوم ټیم کې بهتر ده او د سټیم کې بهتر ده صحیح ده او منځ ټیم کې ککای کې د شي ځنه زوګي غخونه د ویني شي غخونه کوي نشي مو په مذهب کې خو بیا داس متیږي کنه امام شافعي په مذهب کې داس خود نه متیږي خو بیا بهتر نه د وینه خو خشاینه ده کنه بیا بهتر نه ده غو مذهب کې وسره شیخ چان شي. وان شریح ابن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها عائشہ صاحب نے متپوسو کو بھی ای شین کان یبدا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل بیته پیغمبر صلی الله علیه کور تر نواتا راتلا به چی شروع کول ټول نوال شای قالت بالسواک مسواک به کول رواه مسلم. وان حذیفه رضی الله تعالی عنہ قال دا حضرت سے فرمائی کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا قام للتهجد من الليل پیغمبر صلی الله علیه شپې ټیم تهجد ته پوسې دو یشوسو فاه داخلي غخونه بسلولو یشوسو کسی لون لیکلی یدلو کو سلول تل شي بالسواک مسواک سره متفق علی. وعن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم آپ علیہ السلام فرمائی 10 من الفطرة لا شون دی سنت دی فطرت دی شریعت ولا شون دی فطرت مطابق دی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خو دی بنی اعمال کړي سمره نبیان رغلی دی. نمبر 1 قص الشارب بریتونو وړکول سبریتونه واړه شي د سره ټوند ورکی پوسه شي را منډ شي. و اعفاء اللحیه بلګیره وګدول یو موټه والسواک دریم نمبر مسواک ویل. نمبر 4 مستنشاق الماء او د سکی تنبیزای ته وبخي جول. نمبر 5 وقص الاظفار نکونو کټ کول. نمبر 4 بسی وغسل البراجم دا غواتو کې نری لکیری څلوړي دا چکول سپکول نکونو سپکول اندسې د کوم بندونه دغه سپکول. ونطف الابطوي او بل د تخرګونو لکم یختدي د دې لړول. وحلق العانه بل د لون دی وختول کلول. وانتقاص الماء بل استنجاء کول یعنی الاستنجاء. قال الراوي روي صاحب فرمایي چې نسيت العشره لسم شی می په ورشو خدا کې دل شي لن تكون المزمزه هغه بمدی چې خلی ته وبا چول. رواه مسلم في روایت نورت کې د سره الختان السنتي کول بدل اعفاء اللحيه د اعفاء اللحيه پټکی زویدار غله. لم اجد هذه الروايه في الصحيحين دارت مصححين کې نه د مندل ولا في كتاب الحميدي ندي کې ولكن ذكرها صاحب الجامع ذکر کړه دا وقد الخطابي نشط خطابي صاحب في معالم السنن کې د چا په غبني عن ابي داود صاحبنا بروایت عمار ابن یاسر د عمار ابن یاسر په روایت سره حدیث کې څه شون بیان شلو لاس شون بیان شو د سنت طریقه ده یور کې چې د بریتونه وړه کول د وړه بریتونه سنت طریقه ده. بیا کډیر سړی روډ کې بیا سي د خپلټ سره بنا وړه کوي بیا ته سره وړه کول سنت طریقه ده. بیا ور کې بل خبره ده د حضرت صاحب څګورا دا وګد بریتونه ستل د مشرکانو او د او خلکو طریقه د ور پرست خلک څور ته سجدي کوي د ګیره وګدول سي صدا شي د یو موټ ناکامي بیا ثواب نه لري سنت کې نه رسی. بل پسې هم شې چې د نکونو کټ کول د خل اهمیت نه ستې صورت نکونو کې خیره خاخه یوګدوي. بل پسې د براجم صفو ستل اکثر د خیر کې خاخي